بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے سبق نمبر 250 سے الدرس السابع والستون یعنی وشپیتم نمبر درس سے 67 نمبر. نن به موږ املاء المفردات اول وایو، بیا به د هغې نه پس املاء الجمل وایو. املاء المفردات یعنی د مفرداتو املا. مفرد یو لفظ ته وایي، ځان له لفظ چې هغې ته مفرد وایي. لکه دا اوس ملعون دا ځان له یو لفظ دی، جمله کې نه دی، یوازې یو لفظ دی، نو دغې ته مفرد وایي. مفرد او د مفرد جمع بیا مفردات راځي، یعنی دا ځان له ډېر الفاظ دي، ځان له ډېر الفاظ دي، جمله کې استعمال نه دي، ځان له یو لفظ دی، نو ډېر الفاظ دي، نو د هغې دپاره مفردات جمع استعمال شوی دی. نو اوس موږ ته وایي د دې نه مخکې درس کې موږ د مفرداتو د دې املا یو قاعده ویلې وه، ضروري قاعده وه، ډېره زبردسته قاعده وه چې هغه موږ ته یاد وي. نو موږ به هغه قاعده دلته په دې مفرداتو کې استعمالولی شو، په دې جملو کې استعمالولی شو. نو موږ له اول لفظ راکړی قرأ. قرأ معنی هغه وویلو، قرأ معنی هغه وویلو. نو موږ یو قاعده ویلې وه چې کله د یو لفظ په آخره کې دغه راشي حمزه قطعي راشي او د دې حمزه قطعي نه مخکې حرف باندې زبر وي، مخکې حرف باندې زبر وي، نو دا حمزه قطعي به د الف په شکل کې لیکل کېږي، یعنی د الف د پاسه به لیکل کېږي. ټیک شوه؟ لکه قرأ شوه. او دغه شانته موږ بله قاعده عمده قاعده م ویلې وه چې حمزه قطعي د لفظ په آخره کې راشي او د ده نه مخکې حرف باندې زبر وي، نو دا حمزه قطعي به د الف د پاسه لیکلی کېږي. لکه انبأ، انبأ کې دا حمزه وګورئ د دې الف د پاسه لیکلی شوی، د دې الف د پاسه. نو دا ځکه لیکلی شوی چې د دې حمزه قطعي نه مخکې حرف دا با ده، په ده باندې زبر دی، نو د دې د وجې نه د حمزه قطعي باندې دا حمزه قطعي د الف د پاسه لیکلی شوی دی. بیا موږ یو عمده قاعده ویلې وه چې کله حمزه قطعي د لفظ په آخره کې راشي او د دې حمزه قطعي نه مخکې حرف باندې زیر وي، نو دا حمزه قطعي به د یا د پاسه لیکلی کېږي. نو اوس دلته وګوره دا حمزه قطعي د لفظ په آخره کې د قرأ په آخره کې راغلی دی، خو د دې حمزه قطعي نه مخکې حرف باندې زیر دی، د رای مخکې حرف دی، په ده باندې زیر دی، نو دا حمزه قطعي به یوازې نه لیکلی کېږي بلکې د یا د پاسه به لیکلی کېږي. بله قاعده هم دا ویلې وه چې کله حمزه قطعي د لفظ په آخره کې راشي، دا لفظ په آخره کې راغی او د دې حمزه قطعي نه مخکې حرف باندې پیش وي، پیش، نو دا حمزه قطعي به د واو د پاسه لیکلی کېږي. ټیک شو جی؟ او بله قاعده هم ویلې وه کله حمزه قطعي د لفظ په آخره کې راشي او مخکې حرف باندې د مخکې حرف ساکن وي، جزم وي پې، دا حمزه قطعي به ځان له لیکلی کېږي، نه به د الف د پاسه لیکلی کېږي، نه به د یا د پاسه لیکلی کېږي، نه به د واو د پاسه لیکلی کېږي، بالکل ځان له به لیکلی کېږي. نو انبأ معنی هغه خبر ورکړو، اوس نه خبر دی، اردو کې وایي اوس نه خبر دی. او قرئ معنی هغه وویلی شو، قرأ معنی هغه وویلو، او قرئ معنی هغه وویلی شو. ټیک شوه؟ دا قرئ د مجهول صیغه ده، دا قرأ دا د معروف صیغه ده. وضع دا اودس ته وایي، وضع هغه اودس وکړو. او دفء ګرمۍ ته وایي، دفء ګرمۍ ته وایي. ها اوس موږ بله قاعده ویلې ده چې کله د حمزه قطعي د لفظ په آخره کې راشي او مخکې حرف ساکن دی، دا الف ساکن دی، ښه په ده باندې څه نشته دی، دا الف ساکن دی، نو دا حمزه قطعي به ځان له لیکلی کېږي، د څه د پاسه به نه لیکلی کېږي بلکې هم د خپل شکل کې به لیکلی کېږي. شیء دی، شیء، نو دا حمزه قطعي د لفظ آخره کې راغی او مخکې په د یا باندې د یا ساکن ده، نو دا حمزه قطعي به ځان له لیکلی کېږي. شیء معنی رسیز. اضاء معنی هغه رڼا وکړه، اس نے روشنی کر دی، او اردو پښتو کې موږ ووایو هغه رڼا وکړه. شیء معنی د یو څیز، یو څیز چې څه څیز وي هغه ته عربۍ کې شیء وایي. او فیء هم حمزه قطعي د لفظ آخره کې راغلی او مخکې ته دا یا ساکن ده، نو دا حمزه قطعي به ځان له لیکلی کېږي. فیء چې دی دا سوري ته م وایي، سوری نه چې انسان ځان باندې سوری جوړ کړي یا چترۍ په ځان ونیسي یا د یو دیوال سوري ته کښېني یا د ونې سوري ته کښېني، نو سوري ته فیء هم وایي. او دا فیء مال غنیمت ته وایي. جهاد کې چې دشمن مغلوبه شي او هغه وتښتي، د هغه نه کم اسلحه پاتې شي یا کم مال نور مال وغیره ته پاتې شي، نو او هغه مجاهدین خپله قبضه کې والي، نو هغې مال ته چې د دشمن نه پاتې شوی دی په تیښته کې، نو هغې ته مال غنیمت وایي. ایام چې دی، ایام دا د یوم جمع دی، د یوم. او د ایام په شروع کې چې کوم حمزه قطعي دی که نه، نو دا حمزه دی، دا حمزه قطعي دی، دا حمزه وصلي نه دی. ما تاسو ته حمزه قطعي او حمزه وصلي کې فرق کړی چې کله د الف د پاسه یا د یا د پاسه یا د واو د پاسه حمزه وي یا ځان له داسې وي، نو هغه حمزه قطعي وي. او چې کوم د یو لفظ د پاسه د یو لفظ په شروع کې وي او په هغې یا صرف زبر وي یا زیر وي یا پیش وي، حمزه پې نه وي، نو هغه حمزه وصلي وي، هغه بیا غورځېږي د هغه حرکت.
اجازه چټي ته وای، رخصت ته وای، او عطلتون هم ورته وای. نو دلته اجازتون استعمال شوی دی. اجازتون پر شروع کې چې راکم حمزه دی دا حمزه قطعی دی. بطعن چې دی د بطعن په آخره کې حمزه قطعی دی او د دې حمزه قطعی نه مخکې حرف دا طوا ده په دا ساکن ده. نو دا حمزه قطعی به ځان نه لیکل کېږي، د سره پاسه به نه لیکل کېږي. دغه شانتې ملء هم دی، آخره کې حمزه قطعی دی، د ده نه مخکې حرف ساکن دی، نو دا حمزه قطعی به ځان نه لیکل کېږي. سماع دی، حمزه قطعی دی، مخکې حرف دا الف دی، دا ساکن دی، نو دا حمزه قطعی به ځان لري کله کېږي. بطعن ګرمۍ ته وایي، دا آرام سره آهستګي ورته وایي او آرام سره موږ وایو. ملء معنا ده ډک شو، ډک یو څیز چې ډک شي، بالټۍ بوتل وغیره چې څه ډک شي هغې ته ملء وایي، ملء، او اردو کې ورته وایي برا هوا. سماع اسمان ته وایي. المسجد الجامع، المسجد په شروع کې چې راکم حمزه دی وګوره دا حمزه وصلی دی، قطعی نه دی. قطعی معنی ده لازمی حمزه او وصلی معنی ده عارضی حمزه. نو دا المسجد کې دا الف لام کې په شروع کې دا حمزه دی ته حمزه وصلی وي. الجامع کو په شروع کې دا الف لام دی دا الف، نو دا حمزه وصلی دی ته وي. د حرکت اوس نشته دی، د دال د وجې د حرکت ختم شوی دی. ذوالقاعده په شروع کې چې راکم حمزه دی دا وګوره د مینس کې دا، نو دا الف په شکل کې پاتې دی، د حرکت ختم شوی دی ځکه دا حمزه عارضی حمزه دی، دا حمزه وصلی دی. او دا یو الف چې دی دا هم حمزه وصلی و، نو د ده هم دا حرکت ختم شوی دی ځکه دا عارضی حمزه وي. نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي. اوس هم دا خو موږ د مفرداتو املا وکړه چې د حمزه هغه درې شکلونه یو او یو بل څلور قسمه استعمال شوی او هغه هم درته په دغه کې وکړو. اوس راځو املا الجمل. د جملې جمع جملون راځي. جملتون یوې جملې ته وایي او جمل ډېرو جملو ته وایي، د جملو املا. نو اوس موږ دې کې به هم دقه د حمزه قطعي استعمال کوو. ټیک شوه. بدأ کې دا حمزه وصلی دی وګوره، حمزه قطعی دی، د ده نه مخکې دا دال دی په ده باندې زبر دی، نو دا حمزه به چې دی د الف په شکل کې لیکلی کېږي. بدأ الامتحان، امتحان په شروع کې د حمزه چې دی د حمزه قطعی دی. بدأ الامتحان الثانوي په شروع کې چې دا کم حمزه دی نو دا حمزه الوصل دی، دا حمزه قطعی نه دی، قطعی لازمی حمزه ته وایي. او چې کم باندې دا حمزه د پاسه نه یا لاندې نه نو دا حمزه قطعی نه وي، هغه حمزه وصلی عارضی وي، د حرکت غورځولی شوی دی. الامتحان الثانوي سالانه امتحان. بدأ معنا دا شروع شو. الامتحان الثانوي سالانه امتحان. من اول شعبان د شعبان په شروع کې. واستمر او شروع وي 6 ایام او ورځې، یعنی جاری وي 6 ورځو پورې. د ایام په شروع کې د ایام چې دا د یوم جمع ده، د یوم جمع یومن یوې ورځې ته وایي او ایام ډېرو ورځو ته وایي. ټیک شوه. اوس دا قشان قراءه دا قراءه چې دی دا حمزه قطعی دی او د ده مخکې حرف باندې زبر دی، نو دا حمزه قطعی به د الف د پاسه لیکل کېږي. الطلاب په شروع کې دا حمزه چې دی دا حمزه وصلی دی. طلاب د طالب جمع ده، د طالب جمع طلاب دی، طلاب. قرأت طلاب طالبان ویلو. دروس د درس جمع ده، دروس درسونه سبقونه، هم خپل طالبان خپل سبقونه وویل. وفهمو دا د فعل ماضی جمع مذکر غایب صیغه ده. فهمو معنی ده هغوی پوه شو. ها چې دا د دروسو ته راجع دی، په هغې یعنی په هغه سبق ویلو او په هغې پوه شو. وحفظو او هغې یاد کو، هغه درسونه. ټیک شو. ودخلو او هغوی داخل شو. فی الامتحان یعنی فی قاعة الامتحان. ټیک شو. په امتحان د امتحان په حال کې هغوی د امتحان حال ته داخل شو. واجابو او هغوی جوابونه ورکړه. عن الاسئله د سوالونو جوابونه ورکړه. اجابات جیدة بهترین عمده ښکلي جوابونه. اجابات په شروع کې د حمزه قطعی دی او عن الاسئله په شروع کې د حمزه قطعی دی. د اجابو په شروع کې حمزه قطعی دی. وخرجوا او هغوی اوتل او هغوی بهر وتل
من قاعة الامتحان. قاعة حال ته وای د امتحان غټ حال وی کنه هغه ته قاعه وای. قاعة الامتحان د امتحان حال. فرحین مسرورین خوشاله فرحینم خوشاله ته وای او مسرورینم خوشاله ته وای. نو خوشاله د حال نه اوتل ځکه چې د سوالونو ډیره عمده او اعلی جوابونه ولیکل. مخکې وای تبدأ، دا تبدأ د فعل مضارع صيغه ده او بدأ د فعل ماضی صيغه ده. بدأ د فعل ماضی صيغه ده. بدأ معنا شروع شو او تبدأ معنا شروع کیږي. نو تبدأ د واحد مؤنث غائب صيغه ده ځکه دا اجازه السنویه دا مؤنث ته ورله. ٹھیک شو. نو الاجازه السنویه اجازه دا چټی ته وای رخصت. ٹھیک شو. رخصت یا چټی. نو تبدأ الاجازه السنویه. اجازه السنوی اجازه چټی ته وای او اجازه السنوی معنا سالانه چټیانه. نو تبدأ شروع کیږي الاجازه السنویه سالانه چټیانه من منتصف نصف ته وای نیمه ده. من منتصف شعبان د شعبان په نصف کې د شعبان د نصف نه سالانه چټیانه شروع کیږي. فیرجع نو واپس کیږي الطلاب طالب علمان واپس کیږي الی بلادهم خپل خارونو ته. الی بلادهم خپل خارونو ته خپل کورونو ته خپل کلو ته. لزیارت آبائهم و امهاتهم د خپل مور پلار زیارت لا ملاقات لا و اقاربهم او د خپل رشتہ دارانو دغه لذي ملاقات لذي. ٹھیک شو. نو زیارت ملاقات ته وای. د آبائهم و امهاتهم د خپل مورانو او پلارانو ملاقات لذي. و اقارب کې د حمزه چې د حمزه قطعی دی او په د الف په شکل دی. د الف د پاسه دی ځکه چې د مخکې دا واو دی د باندې صبر دی. ٹھیک شو. و امهاتهم او دالته کې د امهات چې د کوم د حمزه قطعی دی د الف د پاسه دی ځکه چې په دی واو باندې مخکې ته واو دی په د باندې صبر دی. ٹھیک شو. او دلته کې دغه دی دلته کوم د حمزه قطعی دی او د مخکې ته الف ساکن دی. الطلاب کې الا کې د حمزه قطعی دی. ٹھیک شو. الطلاب کې شروع کې د کم الف ته نو د ته حمزه الوصل وای. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ. دا زمونږه املا وا چې دا حمزه په دې جملو کې استعمال ازدا کو او په مفرداتو کې په واحد لفظ کې مفرداتو کې دغه استعمال کو. نو امید ده په دې پوه شئ او سکرین شاټ ته واخلئ ځان سه ولیکئ او دغه بیا دوباره وره ان شاء الله په دې به تاسو ډیر ښه پوه شئ. دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.